explore the world of chemistry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन्हे क्लास के मोंग स्टडी को सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर यानी सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर द दी डिफिनीशन बमंग संग को और सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर द बंग सदोय। First of all, the self-ionization definition को the self-ionization definition बमंगा संग को the reaction in which two molecules of water produce ions is called self-ionization or auto-ionization of water. Self-ionization or auto-ionization definition دا څه دی چې دوه مالیکول با د واټر ریاکشن کوي او دا به آین پروډوس کوي، نو چې آین پروډوس کوي دې ته به موږ څه وایو؟ سیلف آینایزیشن وایو او یا به ورته اټو آینایزیشن اف واټر وایو. د سیلف آینایزیشن اور اټو آینایزیشن د دې ډیفینیشن د دې مقصد د دې ټاپک نه په خپله پته لګي چې سیلف آینایزیشن موږ څه ته وایو؟ سیلف آینایزیشن مینز په پښتو کې چې واټر په خپل باندې آینایز کېده، یعنی واټر سیلف موږ څه ته وایو؟ په خپل، یعنی واټر په خپل ځان کې آینایز کېده، واټر په واټر کې آینایز کېده یا واټر په خپل آینایز کېده، دې ته به موږ څه وایو؟ سیلف آینایزیشن اف واټر یا اټو آینایزیشن اف واټر. فار ایگزامپل موږ یو ګلاس راواخلو او دا ګلاس په دې ګلاس کې څه وي؟ واټر موجود وي، نو چې واټر موجود وي نو د ګلاس کې به سیلف آینایزیشن کیږي، یعنی دا واټر به په دې ګلاس کې په خپل آینایز کیږي او څه ته به کنورټ کیږي؟ آینز ته به کنورټ کیږي. لکه څنګه به کنورټ کیږي دې ریاکشن ته وګورئ. فار ایگزامپل زموږ سره واټر دی، موږ یو ګلاس واټر راغستی دي، دا زموږ سره واټر دی، دا به سیلف آینایزیشن کیږي، یعنی دا به داسې سپلیټ کیږي او آینز ته به کنورټ کیږي. خو د دې خبرې مقصد دا نه دی که فرض کا موږ واټر راواخلو او یو ګلاس واټر موږ راغستی دي او په دې کې سیلف آینایزیشن وشي او دا واټر نه څه بل څه جوړ شي، نو دا پوینټ ذهن کې یاد ساتئ چې کله موږ یو ګلاس واټر راواخلو نو په دې ګلاس واټر کې میلیون اف مالیکول د چا مالیکول؟ واټر مالیکول. نو چې واټر مالیکول وي په دې میلیون اف مالیکول کې ډیر په معمولی ایکسټینډ باندې سیلف آینایزیشن کیږي، یعنی دا واټر نه چې کله دا آین جوړیږي نو دا ډیر انتهایی کم جوړي، تقریبا په میلیون په بیلیون اټمونو کې چیرته یو مالیکول څه ته کنورټ شي؟ یو مالیکول کنورټ شي آینز ته. نو دا هم یاد ساتئ چې آینز ته کنورټ کیږي، د واټر نه بس اسید میسید دا سیزونه به نه جوړیږي او واټر موږ ویلو چې واټر زموږ سره څه شی دی؟ الکترولایټ دی، خو ویک الکترولایټ دی، هغه د څه د سیلف آینایزیشن د وجې نه زموږ سره واټر څه شی دی؟ دا ویک الکترولایټ دی. او دا سیلف آینایزیشن دا په دې واټر کې ولې کیږي؟ دا سیلف آینایزیشن دا واټر کې ځکه کیږي چې دا واټر زموږ سره امپوټریک سبستانس دی او امپوټریک سبستانس موږ څه دی ویلو؟ امپوټریک سبستانس موږ دې ته ویلو که فرض که دا د ایسیډ سره ریاکشن کوي واټر به د بیس رول ادا کوي، او که نه دا واټر د بیس سره ریاکشن کوي واټر به د ایسیډ رول ادا کوي. نو چې د ایسیډ ته ورواچو د بیس رول ادا کوي او بیس ته ورواچو د ایسیډ رول ادا کوي، نو دې ته به موږ څه وایو؟ امپوټریک سبستانس وایو. نو ځکه په واټر کې څه کیږي؟ سیلف آینایزیشن کیږي د څه د وجې نه؟ د امپوټریک سبستانس د وجې نه، ځکه چې دا واټر زموږ سره امپوټریک سبستانس دی. دلته په دې ډیفینیشن کې هم موږ داسې لیکلي دي چې دوه مالیکول به رایوځای کیږي او هغه به آین جوړي، دې ته به موږ سیلف آینایزیشن وایو. خو د دې نه مخکې ما یو خبره وکړه چې واټر زموږ سره ویک الکترولایټ دی د اټو آینایزیشن یا سیلف آینایزیشن د وجې نه، خو دا خبره ذهن کې کېده وایي چې پیور واټر په هغې کې به کرنټ نه پاس کېږي، ځکه چې دا آینایزیشن چې کم شوی دا آینایزیشن ډیر انتهایی کم دی. خو که فرض که پیور واټر ته موږ کرنټ اپلای کوو نو د یو سایډ نه بل سایډ ته به نه پاس کېږي، ځکه چې د کرنټ د پاس کېدو لپاره د آین ضرورت او د
फ्री الیکټرون یعنی فری آین ضرورت دی خو دلته هم په دې واټر کې فری آین موجود دي خو دا ډیر انتهایی کم دي دا دومره نشي کولی چې د یو سایډ نه بل سایډ ته زموږ سره د الکتریسيټي سکی ترانسفر کی. بیا یو ساينټیست او دا هغه ساينټیست نومو زموږ سره برانسټین لوري کانسپټ. برانسټین لوري کانسپټ کې څه شی وو؟ برانسټین لوري کانسپټ کې دا وو چې زموږ سره پروټون یعنی پروټون چې کوم یو سپیشي وي یا سبستانس وي پروټون لاس کوي هغې ته به موږ څه وایو؟ اسید وایو. او چې کوم پروټون اکسپټ کوي هغې ته به موږ بیس وایو. نو زموږ سره دا واټر مالیکیول دی دا موږ اسید واغستو او دا بل واټر مالیکیول موږ څه واغستو دا موږ بیس وایو اکارډنګ ټو برانسټین لوري کانسپټ. نو چې دا موږ څه واغستو دا موږ اسید واغستو دا موږ بیس واغستو یا دا موږ اسید واغستو او دا هم بیس واغستو هر یو اغستی شي. خو اسید به څه چل کوي؟ اسید به پروټون لاس کوي یعنی پروټون به ډونیټ کوي. نو په دې ځای کې د اسید څه پرېښودو یو او ایچ یې پرېښودو او او ایچ ماینس یې پرېښودو او پروټون دې څه کړو؟ پروټون دې لاس کړو. پروټون موږ څه ته وایو؟ پروټون او په هایدروجن کې فرق څه دی؟ په پروټون او په هایدروجن کې دا فرق دی چې د هایدروجن چې کوم اټامیک نمبر دی هغه زموږ سره 1 دی خو په هایدروجن کې زموږ سره 1 الکترون دی ان 1 پروټون دی خو په هغه کې نیوټرون نشته. بیا زموږ سره په پروټون کې څه مقصد فرق دی او په هایدروجن کې نو پروټون خو داسې دی چې په هغې کې د دې اټامیک نمبر سیم دی اټامیک نمبر کې چینج نه راځي خو مسله دا ده چې پروټون کې الکترون نشته یعنی د هایدروجن نه چې کله الکترون وځي بیا ته پروټون جوړ شي. نو چې کله دا ریاکشن کوي ما تاسو دا ویل چې دوه واټر مالیکیول به یو ځای کیږي او دا په خپل منځ کې ریاکشن کوي او آینز به جوړوي. چې کله آینز جوړوي نو دې ته به موږ څه وایو؟ سیلف آینایزیشن وایو. نو دې پروټون لاس کړو او دې اکسپټ کړو نو چې دې اکسپټ کړو د دې نه H3O جوړ شو او دې چې لاس کړو نو د دې نه OH جوړ شو. نو د دې دواړو نه آینز جوړ شو که نه شو دا زموږ سره هایدرونیم آینز دی او دا بل زموږ سره هایدروکسل آینز دی. نو په دې هایدرونیم آینز کې په دې واټر کې داسې زموږ سره داسې باڼ وي دا زموږ سره واټر دی د اکسیجن سره دوه لون پیر دي دا هایدروجن دی دا هم هایدروجن دی دا هم هایدروجن دی. اوس په دې ځای کې چې دا کم پروټون ریموو شو یعنی د دې واټر نه نو چې کله ریموو شو نو په دا خو پروټون دی په دې کې خو الکترون نشته نو دا پروټون څه چل وکړي د دې واټر سره بانډ جوړي. نو چې کله د دې واټر سره بانډ جوړي په دې کې خو الکترون نشته نو دا دوه الکترون به داسې کی اکسپټ کی یعنی H3O پلس داسې کمپاوند به جوړ شي. دا زموږ سره څه شي دی دا H3O پلس دا کمپاوند جوړ شو. دا دوه الکترون چې کوم دا چا واغستو دا د پروټون واغستو ځکه د پروټون سره اوس د دو الکترونو کیپیسیټي موجود ده شته اوس. نو دې ته به موږ څه وایو؟ سیلف آینایزیشن ورته وایو یا اټو آینایزیشن به ورته وایو. خو چې کله د اسید نه ما تاسو ته دا خبره کړې وه د برانسټین لوري کنسپټ مطابق چې کله اسید پروټون لاس کی او په ده باندې نیګیټیو چارج راشي د پروټون لاس کو نیګیټیو چارج پرې راغله نو دا اسید دی او چې د دې نه کم راغی دا به کنجوګیټ بیس وي. دا زموږ سره کنجوګیټ بیس دی د چا د واټر کنجوګیټ بیس. بیا چې کله یو سبستانس څه چل وکړي یا پروټون اکسپټ کی نو چې کله پروټون اکسپټ کی نو څه پازیټیو چارج پې راشي نو چې پازیټیو چارج پې راشي خو دا به بیس وي او دا به څه وي دا به اسید وي. نو چې بیس پروټون اکسپټ کی پازیټیو چارج پې راغی نو د دې نه به کنجوګیټ اسید جوړیږي. نو کنجوګیټ اسید ډیفینیشن موږ داسې کړو. اوس لا اف ماس اکشن دا ریاکشن لکه واټر کنورټ شو څه ته واټر کنورټ شو د دې آینایزیشن وشو هایدروکسل آینز ته او هایدروجن آینز ته څه شی شو کنورټ شو. نو لا اف ماس اکشن څه ته وایي؟ لا اف ماس اکشن یا اکویلیبریم کانسټنټ دا به موږ څنګه لیکو؟ اکویلیبریم کانسټنټ به موږ داسې لیکو چې Kc is equal to H2O is equal to hydrogen ion concentration and hydroxyl ion concentration. لکه زموږ سره اکویلیبریم کانسټنټ د څه برابر دی؟ اکویلیبریم کانسټنټ زموږ سره د دې برابر دی د ریشو اف د ریاکشن اینډ د ریشو اف د څه شی دی؟ د ریشو اف د ریاکشن اینډ د پروډکټ. خو د دې چې کم کنسنټریشن دی د ریاکشن چې کم کنسنټریشن دی د دې دواړو په منځ کې چې کم پروډکټس دی
یعنی د دې دوانو د هایدروجن آین کنسنټریشن او د او ایچ آین کنسنټریشن او ډیوایډ بای زموږ سره څه شي دي ریاکټنټ دي نو دا زموږ سره ریاکټنټ دي او دا زموږ سره پروډکټس دي دې ته موږ څه وایو اکویلیبریم کانسټنټ وایو نو اکویلیبریم کانسټنټ کې زموږ سره د واټر څه شي شو دا واټر د دې برابر شو بیا زموږ سره دا کیسی ډاټ H2O دا کیسی ډاټ H2O دې ته موږ یو بل کانسټنټ ورکو دا هم زموږ سره کانسټنټ دی او واټر دا زموږ سره هم کانسټنټ دی نو دا دواړه زموږ سره کانسټنټ دي نو دې له موږ یو بل کانسټنټ ورکو هغه کانسټنټ ته موږ څه وایو KW ته وایو نه KW موږ څه ته وایو سیلف آینایزیشن اف واټر یعنی KW ته موږ وایو سیلف آینایزیشن اف واټر یا dissociation constant of water دا زموږ سره څه شي دی dissociation constant of water یعنی دې ته موږ څه وایو د ټوټل ته یا KW ته self ionization of water یا dissociation constant of water دا ورته موږ څه وایو دا ورته موږ وایو نو چې دا دواړه د دې KW برابر شو نو دا خو په خپل ځای باندې پاتې شو کنه KW is equal to hydrogen ion concentration and hydroxyl ion concentration خو دا خبره ذهن کې کېده وای چې زمونږ سره واټر زمونږ سره څه شی دی دا نیوټرل سبستانس دی نو چې کله یو څیز زمونږ سره نیوټرل سبستانس وي نو په دې کې چې د هایدروجن آین کم کنسنټریشن دی او د هایدروکسل آین کم کنسنټریشن دی دا به یو بل مینس کوي ځکه چې زمونږ سره واټر څه شی دی دا نیوټرل سبستانس دی نو چې کله یو نیوټرل سبستانس وي په هغه کې د اسیډیټي یعنی هایدروجن آین کنسنټریشن او او ایچ آین کنسنټریشن دا موږ ته اسیډیټي شو کوي او دا موږ ته بیسیسټي شو کوي نو د دې دوانو کنسنټریشن به څه وي کانسټنټ وي د دې کنسنټریشن چې کله کانسټنټ وي نو اله به زموږ سره هغه سبستانس څه شي وي هغه سبستانس به زموږ سره نیوټرل وي یعنی واټر زموږ سره څه شي دی نیوټرل نو په 25 ګره دا موږ چې کوم سیلف آینایزیشن وایو د دې لپاره موږ ټمپریچر کانسټنټ اغستلی د دې لپاره موږ 25 ډیګري سی اغستلی د دې ځکه پرې کلیر شوي د دې نه بعد بیا څه چللی چې زموږ سره KC.H2O دا خو د KW برابر او ما تاسو ته ویل چې KW څه ته وایي سیلف آینایزیشن اف واټر ورته وایي او یا ډیسوسییشن کانسټنټ اف واټر یعنی ډیسوسییشن کانسټنټ of water یعنی دا واټر چې کله ډیسوسییټ شي نه دا واټر ډیسوسییټ شوی دی خو دا به کانسټنټ ډیسوسییټ شوی لکه څنګه لکه هایدروجن آین او هایدروکسل آین د دې ډیسوسییشن د دې کنسنټریشن با یو بل څه کوي بیلانس کوي نو KW is equal to hydrogen ion concentration and hydroxyl ion concentration د دې دوانو ویلیو به څه میتھمیټیکل ویلیو دا 1.10 raised to power minus 14 mole per dm cube of water نو چې د 10 raised to power minus 14 برابر شو د دې خبرې مقصد دا دی چې زمونږ سره هایدروجن آین 10 raised to power minus 7 برابر دی یعنی د دې ویلیو دا نه او ډیم مول پر ډیم کیو او زمونږ سره د هایدروکسل آین چې کوم کنسنټریشن دی داغه هم سره 10 raised to power minus 7 mol per dm cube دا دوانه چې کله من کمباین کو نو زمونږ سره د KW اینه د KW ویلیو به بیرته د قراشي KW برابر دی څه شي هایدروجن آین کنسنټریشن ان هایدروکسل آین کنسنټریشن او د دې دوانو کمباین ویلیو څه شي دا 10 raised to power minus 14 mol پر dm cube یعنی د دې میتھمیټیکل ویلیو دا نو دې ته موږ څه وایو سیلف آینایزیشن اور اټو آینایزیشن اف واټر وته که فرض کا تاسو ته اوس بل موږ یو میتھمیټیکل فارم کو هغه میتھمیټیکل فارم به موږ د څه لپاره کوو د څه مقصد لپاره کوو که فرض کا زموږ سره KW څه وي ګیون وي نو زموږ سره KW دا ګیون دی نو چې KW ګیون وي نو د دې نه موږ د هایدروجن آین کنسنټریشن او د هایدروکسل آین کنسنټریشن دا موږ څه کولی شو دا موږ کیلکولیټ کولی شو میتھمیټیکل فارم ته راځو یعنی کیلکولیشن طرف ته راځو چې د KW نه به موږ څه هایدروجن آین ان هایدروکسل آین څنګه د دې ویلیو څنګه راوباسو اوس ما اغستلی 1 مول اف واټر 1 مول اف واټر پروډوس کوي یعنی دا ما یو مول واټر راغستلی H2O مې راغستلی دا H2O دا هایدروجن آین ان هایدروکسل آین دا څه کوي دا پروډوس کوي نو چې هایدروکسل آین پروډوس کوي د دوانو ته من کمباین څه ویلو KW ته موږ ویلو کنه ویلو
KW means self ionization constant یا dissociation constant of water دا ورته وایي. نو دا خبره ذهن کې کېده وای چې د دې ویلیو زمونږ سره څه وه 14 وه. خو ما تاسو ته یوه خبره دا وکړه زمونږ سره واټر څه شی دی واټر زمونږ سره نیوټرل سپیشي دی څه دی نیوټرل سپیشي دی یا نیوټرل سبسټانس دی. نو چې نیوټرل سبسټانس دی نو چې کله په دې کې آینایزیشن کیږي نو د هایدروجن آین چې کم کنسنټریشن دی دا به ایکولی د هایدروکسل آین کنسنټریشن ځکه چې زمونږ سره نیوټرل یو سبسټانس وي که هغه هر یو سبسټانس وي په هغې کې اسیډیټي چې کوم سټرینث دی یعنې هایدروجن آین کنسنټریشن او هایدروکسل آین کنسنټریشن هغې کې به داسې وي کانسټنټ وي. په واټر کې زمونږ سره هایدروجن آین کنسنټریشن او هایدروکسل آین کنسنټریشن کانسټنټ دي نو دا دواړه یو بل بیلنس کوي ځکه خو نیوټرل دی. نو په دې ځای کې هایدروجن آین کنسنټریشن د هایدروکسل آین کنسنټریشن برابر شو. نو چې برابر شو نو څه شی شو لکه دې خو وګوره دلته هایدروجن آین یعنی هایدروجن آین او هایدروکسل آین د دې برابرو نو اوس د دې OH په ځای باندې زه د هایدروجن آین لیکلی شم بالکل لیکلی شم ځکه چې د هایدروجن آین برابر دی د OH آین برابر دی د دې د کنسنټریشن برابر. نو چې د دې د کنسنټریشن برابر دی نو د دې په ځای باندې ما دواړه ولیکل. دا مې ولې ولیکو دا مې د دې لپاره ولیکو چې زه د دې ویلیو نه د هایدروجن آین کنسنټریشن چې کومه ویلیو ده هغه ویلیو ته راوباسم. که فرض کړه ما ترې OH ویلیو راوباسله نو د دې هایدروجن آین په ځای باندې بیا ما OH لیکلی ځکه چې هایدروجن آین کنسنټریشن او زموږ سره هایدروکسل آین کنسنټریشن دا دواړه په خپل منځ کې سیم دي نو ځکه موږ د دې هایدروجن آین په ځای باندې OH لیکلی شو او د دې OH په ځای باندې موږ هایدروجن آین کنسنټریشن څه کولی شو رایټ کولی شو لیکلی شو. نو چې دا دواړه موږ واغستو د دې په ځای ما هایدروجن آین واغستو نو داسې شو دا دواړه ملټیپلیکیشن شي داسې به شي سکویر کې به شي. نو اوس به سکویر روټ به واخلو د دې راپاسه به هم داسې سکویر واخلو او د دې راپاسه به هم داسې سکویر واخلو نو دا دواړه به کټ شي هایدروجن آین به دغه شي نه د دواړو دپاره ما سکویر واغستو نو دا دواړه کټ شو سکویر روټ مې واغستو او دا دواړه چې کله دا د سکویر روټ نه لرې کې نو د دې ویلیو به څه راځي نو د هایدروجن آین کنسنټریشن ویلیو به څه راځي د هایدروجن آین کنسنټریشن ویلیو به راځي. نو د هایدروجن آین کنسنټریشن ویلیو راغله 1.1 ضربی 10 کی طاقت -7 دا د هایدروجن آین کنسنټریشن ویلیو راغله مول پر ډي ام کیوب دا راغله. اوس زه یو خبره کوم چې دا زمونږ سره د دې ویلیو دا راغله نو ما خو تاسو ته دا خبره وکړه چې زمونږ سره هایدروجن آین کنسنټریشن دی او هایدروکسل آین کنسنټریشن دی نو دا دواړه په واټر کې د دې دواړو چې کم کنسنټریشن دی دا څه شی دی دا کانسټنټ دی. نو چې د دواړو کانسټنټ نو د یو چې کومه ویلیو راغله دغه ویلیو به بل هم راځي نو د هایدروجن آین کنسنټریشن ویلیو دا راغله او د هایدروکسل آین کنسنټریشن ویلیو هم دغه راغله ځکه چې دا دواړه څه شي دي دا دواړه کانسټنټ دي. نو په 25 ډیګري سي باندې ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې موږ دلته ټمپریچر څه اخلو موږ دلته ټمپریچر اخلو 25 ډیګري سي نو 25 ډیګري سي ټمپریچر دا موږ اخیستی دی نو اوس KW برابر دی KW د څه برابر دی KW برابر دی د هایدروجن آین کنسنټریشن اینڈ د هایدروکسل آین کنسنټریشن برابر دی د دې دوه د ملټیپلیکیشن برابر دی او د دې ویلیو څه د دې ویلیو دا و. نو زمون سره د یو ویلیو سره راغله 1 ضرب 10 کی طاقت -7 مول راغله او د بل راغله 1 ضرب 10 کی طاقت -7 مول د بل هم راغله نو دا دواړه چې څه شي ملټیپلیکیشن وشي نو 1 ضرب 10 کی طاقت -14 یا مول سکویر دا زمون سره د KW سره راغله دا زمون سره د KW ویلیو راغله او KW موږ څه ته وایو سیلف آینایزیشن اف واټر اینڈ ډیسوسییشن کانسټنټ اف واټر. نو په دې ځای کې زمون سره د یو هایدروجن آین کنسنټریشن داغه ویلیو سره راغله 10⁻⁻7 راغله او د OH آین کنسنټریشن داغه هم ویلیو 10⁻⁻7 راغله او چې دواړه موږ کمباین کو نو 10⁻⁻14 ویلیو به راشي او 10⁻⁻14 دا ویلیو د چا ده د KW او KW پس د څه برابر دی د هایدروجن آین کنسنټریشن اینڈ د هایدروکسل آین کنسنټریشن برابر او هایدروجن او KW موږ څه ته وایو KW موږ وایو سیلف آینایزیشن اف واټر اور ډیسوسییشن کانسټنټ اف واټر دا زموږ سره څه شی سیلف آینایزیشن
or atoionization of water ستوي او د دې به موږ کلکولیشن به موږ څنګه کوو یعنی د کې ډبلیو نه به موږ د هایدروجن آین چې کوم ویلیو دا هغه به موږ څنګه راوباسو او د او ایچ آین چې کوم ویلیو دا هغه به موږ څنګه راوباسو هغه په دې میتھمیټیکل فارم باندې ځان فوی کې هر یو سیز باندې به کلیر شي